مثالی واقعات غالبا دا حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي راغلو ورته یا رسول الله ډېر زیات فقر دی غریب یم نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایلو چې ته دا کار وکړه چې د سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم د دې کثرت سره ورد کوه ستا فقر به الله پاک ختم کی. او بل یو روایت کې راغلی چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو کس رالو چې ما ډېر زیات فقر دی او غریبي ده ما ته داسې اعمال وښیه چې ما کور حالات بدل شي. نه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیلو چې سحر کله سنت وکي د فرض موز پر چې کم منځ کې وخت دی دی کې سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا استغفر الله ورسره اضافه ده دا سلزلې وایه الله پاک به د فقر ختم کی. نه روایت کې راغلی چې یو هفته د بعد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته رالو چې ابن عباس زما کور کې اوس دومره مال دی چې هغه زه سمبالولی نه شم. موږ تاسو ټول د مشکلاتو سره مخامخ یو. دا وظیفه د ځان سره کې او د اعمالو اهتمام کوئ.